په تنګي تحصیل کې د مامزه قومي جرګې لخوا د ولسی حقوقو ترلاسه کولو خپل منځي شخړې ختمولو او د سیمې د پرمختګ لپاره د مامزه قومي جرګې په نوم جرګه تشکیل کړې شوې ده چې زیاتره پکې تنګي تحصیل مشران دي. د مامزه قومي جرګې مشران وایي چې دوی به د ولس ترمنځ د اتفاق او اتحاد لپاره کار کوي چې د هغې په ذریعه به خپل حقونه ترلاسه کوي او د دغه ترڅنګ د بې دخلو لپاره به هم کار کوي. په دغه جرګه کې په دې خبره زور راوړل شو چې د تنګي د ولس په دریځ مکې د کیسانیانو نه خلاص کړي شي. دغه جرګې یو مشر او نور مشران ویل چې د ځمکو کیسونه د باید په عدالتونو کې په وخت سرته ورسي. نو به موږ د خپل مشرانو شکریا ادا کو چې راغوي دونه سپریخو چې زمونږ آیا په بچوا او هغه جائیداد کو لاړ شي کو مکان لاړ شي کو دکان لاړ شي دا څه دون الوی تاوان نه دی. یو خدای علاقه زمونږ دا هغه شی پکار دی چې اوس مونږه مخکې وچلو. ډیرو په عدالتونو کې کیسونه هم کړي دي خو دلته د عدالتونو پروسس هم لږ ډیر سلو دی. شل کال ولګي مقدمه نه فیصله کی. مونږ به وقتاً فوقتاً دا کوشش کوو چې یو خو زمونږه د لیګل پروسس کې دغه وشي. په دا مخال اکبر خان غونډې ته په وینا کې ویل چې دوی کوم تنظیم جوړ کړو نو مقصد یې د تنګي د ولس اتحاد دی. تاسو مایوس کېږئ مو تنګي ډیر آباد ملک دی په هر لحاظ سره د انسانانو په لحاظ سره د جائیداد په لحاظ سره د عزت په لحاظ سره دا د ډیرو کلونو وړاندې دی. خو د یو شی ضرورت دی هغه اتفاق او اتحاد. دا پکار دی چې موږ یو شو او هر سړی د هر سړی غم وګڼو د هر سړی خوشحالي وګڼو. دغه جرګې ته دوست محمد خان، نخار خان، مختیار خان، جواد خان، نوشاد علي خان، میرنواز خان، شیراز خان، شیرزاده خان، تسلیم خان او نورو مشرانو تقریرونه وکړل او ویې ویل چې دا صرف یو تعریفي میټینګ او پر روانو وختونو کې به ځان ته یو خاص مشر ټاکي. علب خان شیرپو دلبر نیوز تنګي.